ګرانو کتونکو زه وحید خان تاجک یم او دا ضیاءالحق صاحب دی مونډه کې د دکان دی د وړو د غلې ملې او دا هغه بابا دی چې ستاسو روپۍ درته حواله شوې ضیاءالحق صاحب شمار کړې بابا سره یو خو دا وه چې په شمار نه پوهېدو ما چې زما د مخې دې څوک شمار کړي چې خبره تصدیق شي چې څو دي دویمه دا وه چې دا راسره یېره وه ما چې د بابا نه دا روپۍ بیا ونه لوېږي یا یې څوک پټې نه کړي او که کور ته ورسوي نو کور یې په داسې ځای کې چې په هر ځای کې غلاګانې دي وډاکې دي چا په چا لاس برکېږي سټې تاووي ما چې چا سې امانتن کېدي نو بهتره ده په دې ټول جندول کې د بابا زړه په دې سړي وویل چې مونډه ته مې ورسوه د ده سره بیا امانتن کېدم ضیاء صاحب ستاسو ډېره مننه والله ته دا ووایه چې دا څو روپۍ دي ټوټل دا ټول دي 1,98,500 روپۍ 88,500 دا تا سره لاس کې څو دي دا 1,80,000 دی او هغه له دې ته څو ورکړې 1,88,500 تا سره امانتن د بابا څو روپۍ شوې نو 1,80,000 روپۍ زما سره امانتن صحیح شوه بابا دغه دا تا سره لاس کې څو روپۍ دي باندې حساب کړي 8,500 دی وایي چې دینو صحیح ده ما ته حساب دغه روپۍ ته بابا واخیستلې چې په دې به زه ځان له د کور سودا وکړم او د باقي روپۍ د دې سړي سره امانت شوې خو هغه خلک چې هغه د دا قسمه خلکو نه غلاګانې کوي نو هغوی ته بس دا ویمه چې د خدای تعالی بندګانو مړه لږ د سم سړي نه غلا کوئ چې مونږ به هم شاباسۍ درکوو چېرته بینکونه دي په هغه ورځئ بهرحال کار غلط دی خو لکه سم کار کوئ په دې غلا کې هم صحیح سړی ګورئ اوس د ده په شان خوار به لږ نه غلا وکړي نو هغه به بیا راځي مونږ ته به جاړي بیا به زمونږ که نه نو ډېر ښه دغه شته دی خامخا اوس تاسو دغه یو کار دی بل کار نه درځي جو خو د دې خوار ملنګ داسې د دې خلکو پکې خیال ساتئ په دې لږ رحم کوئ او بهرحال دې سړي پولیسو کې کیس جمع کړی دی مونډه تاڼه سینزو کې هم صحیح یا د سینزو تاڼې سره راځي معیارو تاڼه کې هم او پولیسو ته زما خواست دی چې دا صفا د غلا کیس دی ځکه دا سونه د ډېره محفوظه په جیب کې ایښې ده خو چاته ویستې ده دا د غلا کیس دی او په جندول کې غلاګانې انتهایي ډېرې شوې او دا ستاسو په کارکردګۍ ډېر لوی سوال دی عوام دا وایي چې پولیس ورسره میلو دي د دې غلو نه باقاعده بته اخلي ځکه دا غلاګانې کوي دا منشیات چې څوک خرڅوي نو عوام دا وایي چې دې نه بته پولیس اخلي ځکه دا هر سړی لګیا دی او کلم منشیات خرڅوي خو بهرحال زما خیال په دغه حوالې سره بدل دی ځکه نه وایم چې تاسو به اوسه میلاو نه یې نو دا خبره ثابته کوي چې تاسو اوسه میلاو نه یې د دې بابا دا غله ونیسئ او دې نه مخکې چا نه موبایل یې پټې شوي چا نه غواګانې پټې شوي چا نه موټرسایکل یې پټې شوي دا غله ونیسئ او منظر عام ته راولئ مونږ ته ووایئ مونږ به درشو دنیا ته به یې وښایو دا به پته ولګي چې او د جندول پولیس ویښ دي او د غلاګانو یا د غلو خلاف دي بس